فإذا قرأت القرآن بأركان تتلو القرآن فاستعذ بالله ومنا ورد الله من الشيطان الرجيم الشيطان مردودنا إنه ليس له بشكل الذي تدو سلطان سزور على الذين باعوا خلق آمنوا جمال روني على ربهم وقل ربنا يتوكلوا التوكل به إنما سلطانه بشكل غلبة على الذين باعوا خلقه يتولونه وجدوستك بذسرا والذين هم وقم خلقي دا الله سرا به يشركون دا الله سرا شريك خلقه كم سنة تعرف سرا في الدنيا كي دا حرف سفاني فناكلون كي او كم سلسلة الله جل شانه سرد النغا همیشه دوباره باقی پاتې کېدل کېږي او موږ به ضرور بدله او جزا ورکوو نیک عمل کوونکو ته د هغوی اعمالو نه ښه او چا چې نیک عمل وکړو که هغه نارینه وي که زنانه وي خو چې اخلاص او ایمان دولت سره وي موږ به دوی ته حیات طیبه پاکیزه زندګي ورکوو نو چې کله مسلمانانو ته د نیکو اعمالو فضیلت بیان شو چې الله تبارک وتعالی د هغه عمل نه ډېر زیات اجر او بدله ورکوي نو اوس د نیکو اعمالو چې کوم سره چشمه ده او د نیکو اعمالو بنیاد او اساس دی او د نیکو اعمالو بالکل جوړه ده هغه بیانوي چې هغه د قرآن کریم تلاوت دی قرآن مجید تلاوت یو خو د آخرت په اعتبار سره د انسان اعمالنامه کې نیکیان ورسره ډکېږي الف لام میم دا الله محبوب پیغمبر فرمایي چې الف حرف لام حرف میم حرف تدریج حروف دي الف لام میم به سره 30 نیکیان د لوستونکي په اعمالنامه کې لیکل شوي دا شان د سورۃ قرآن کریم تلاوت کېږي اعمالنامه د نیکونو ډکېږي او دا شان د قرآن کریم تلاوت سره روحاني غذا د مؤمن د روح غذا چې دا هغه د قرآن کریم تلاوت دی او د شیطانی روح غذا چې دا هغه موسیقي ده څنګه چې خلک وایي چې موسیقي د روح غذا ده بالکل دا خو د شیطانی روح غذا ده شیطانی روح چې دا هغه په موسیقي سره او میوزیک سره خوشحالي او چې کوم رحماني روح وي او قدسي او پاک روح وي هغه د قرآن کریم په تلاوت سره خوشحالي هغه ته په دې سره تلاوت چې سکون ملي او په موسیقي سره غانې بجانې سره الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع دا الله محبوب پیغمبر فرمایي چې دا موسیقي په زړه کې منافقت راسي داسې راځرغونې څنګه چې وبو چمن راځرغونې دی وجه چې کثرت سره په معاشره کې چې موسیقي او دلیل کې منافقت هم د بشان زیاتی نو قرآن کریم د روح غذا ده د پاک روح غذا قرآن مجید دی او دا شان چې دوه جهان سردار مبارک په ټول انسانانو کې د څومره شعبې دي موږ تاسو ته نظر راځي مختلفې شعبې دي او دا شان د خلکو آرا مختلف دي څوک چې د دې شعبې خلک افضل دي څوک چې دا د دې شعبې خلک افضل دي څوک دا شعبه اهم ده څوک چې دا شعبه د دین او د دنیا ضرورت دي دا الله محبوب پیغمبر په نظر کې څوک اهم دي دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتہ شو چې بهترین انسان هغه دی چې قرآن کریم زده کوي او بل تخي وایي که دا ژوند قرآن کریم په زده کړه کې په لوستلو کې په زده کولو کې هغه تیری دې وجه نه زموږ تاسو دا کوشش چې روزمره په بنیاد باندې د قرآن کریم دوه درې آیتونه د زده کولو او بیا په خپل کورونو کې د هغې د مذاکرې یو ماحول جوړ چې موږ تاسو د قرآن کریم د یو طالب علم په حیثیت سره ژوند تېر کړو چې مرګ راشي نو د قرآن مجید د یو طالب علم په حیثیت سره مرګ راځي هغه کورونه به د قرآن کریم د طالب علمانو په صفونو کې به ان شاء الله العزیز راپاسو دې وجه نه روزمره په بنیاد باندې د قرآن مجید یو آیت دوه درې آیتونه زده کول او بیا په خپل کورونو کې د هغې مذاکره کول عام مسلمانانو سره د هغې مذاکره کول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما محبوب پیغمبر ته نصیحت کوه یقینا نصیحت مؤمنانو ته فایده ورکوي نو دا مذاکره ده دغه شان د جمعې مبارکه شپه ده پکار ده چې د ټول کور چې کوم مشران چې دي نارینه زنانه راجمع شي او تسبیح لاس کې واخلي یا نور د شمارو لپاره د درود پاک ورته سلسله پیری 200 پیری 500 پیری درود پاک ورته شي او اخر کې اجتماعي دعا اهتمام شي نو دا یو بهترین عمل دی دوه جهان سردار مبارک د درود پاک تعلیم ارشاد فرمایي خاص کر د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې نبی اسلام فرمایي کثرت سره په ما باندې درود وایي نو دا د مؤمن د روح غذا ده درود پاک دی او د قرآن کریم تلاوت دی نو چې کله یو مؤمن نیک عمل کوي هغه قرآن مجید تلاوت دی بل نیک عمل دی نو شیطان کوشش کوي چې اول نیک عمل ته پرېږدي او که بالفرض دی همت وکړي نیک عمل وکړي نو بیا پکې ریاکاري نمود نمایش یو داسې خبره منځته راولي چې هغه نیکي ورباندې ضایع کړي دې وجه نه الله تبارک وتعالی اوس په دې آیت مبارکو کې فرمایي زما بندګان چې کله د قرآن کریم تلاوت کوي اول به د شیطان د مکر او فریب نه پناه به غواړي د الله تبارک وتعالی د ذات مدد او نصرت بدن سره شامل کړي د شیطان د مکر دجل او فریب نه به پناه غواړي او بیا د چا په ذهن کې به دا سوال راتلو چې یاره زه د قرآن مجید تلاوت کوم د الله عبادت کوم د شیطان دومره لوی طاقت دی چې زما د رب د عبادت سره چې دی زما رب سره هم مقابله کوي اعوذ بالله د الله تبارک وتعالی په عبادت کې خلک اچوي نو د هغې جواب ورپسې آیت مبارک کې ارشاد فرمایي چې شیطان په هغه خلکو باندې غالب راځي چې کوم د شیطان دوستان دي د الله چې کوم دوستان دي په هغوی باندې شیطان چې دی هغه غالب نشي راځي فاذا قرأت القرآن بیا هر کله چې تلولې قرآن
بظاهر نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خطاب دی خو په حقیقت کې ټول امت ته خطاب دی فاستعذ بالله پناه غواړه الله من الشیطان الرجیم د شیطان مردود نه څنګه د قران مجید تلاوت په وخت کې واجب دی تعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا واجب دی د قران کریم حکم دی او بسم الله ویل سنت دی نو عام حالات کې هم چې کوي عمل موږ تاسو کو حضرت علماء کرام دي چې کله یو سړی تعالی لګي د ګاډي یا د کور یا د بکس هر شي نو هغه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی لا کوله نو انسي او جني شیطان هغه ترځي شي راځي الله تبارک وتعالى د حفاظت کوي د شیطانانو هغه انسي شیطان او جني شیطان نو تعوذ اعوذ بالله د اوسې په وخت کې یا شاته هر وخت دې ګر کول د شیطان د شر نه د حفاظت ذریعہ ده خاص کر د قران کریم تلاوت چون کې د نیکو اعمال اساس او بنیاد ده خصوصیت سره الله تبارک وتعالى فرمایي چې شیطان مردود نه پناه غواړي انه ليس له بشك لدى سلطان وسزور هو تقدر نشتري على الذين امنوا او خلقوا ایمان وروړي په مؤمنانو باندې د شیطان زور نه چلیږي چې مؤمن وي د شیطان پیروکار نه د رحمان پیروکار نه نو ځکه مؤمن چې هر یو قدم اوچته بسم الله سره اعوذ بالله سره بسم الله سره د الله ذکر سره قدم اوچته شیطان مربوط ته نزدیک راشه وعلى ربهم يتوکلون په رب باندې توکل کوي او چې کله مؤمن په رب باندې توکل پری په قبرونو باندې په زیارتونو باندې په مزارونو باندې او دغه شان په غیر الله باندې او په ساحرانو جادوګرانو نجومیانو باندې کاهنانو باندې یقین کول شروع کی نو بیا الله مدد یې خوش دا د ایمان صفات نه دي د مؤمن صفات نه دي وعلى ربهم يتوکلون دا الله په ځان باندې توکل دي کوي چې والقدر خيره وشره من الله تعالى نن اکثریت مسلمانانو په ذهني بیماری کې مبتلا دي معمولی نقصان وشي دا چا څه کړی معمولی بیماری راشي چا څه کړی کور کې خبر راشي چا څه کړی بیا قبرونو پسې زیارتونو پسې جادوګرانو کاهنانو ساحرانو پسې ګرځي خپل ایمان خرابوي مؤمن شان دار وعلى ربهم يتوکلون په رب باندې توکل کوي انما سلطانه بشک چې غلبه ده على الذين او خلقوا يتولونه چې دوستي کوي د سره چې کوم شیطان دوستان دي والذين هم به مشركون او کوم خلک چې الله سره شریک مقرروي مشرکین دي یا د شیطان پیروکار دي هغه باندې شیطان زور چلی په مؤمنانو باندې چلی